بسم الله الرحمن الرحیم. مساکین او کمزوري کې مسلمون دي د هغې په برعکس دغه څو احادیث دي، دغه توسه په غور سره وروي. کسا په معاشره کې الله پاک چې کوم دی کنه یو شی پیدا کړی وي، بیا د هغې سره چې کوم دی کنه د هغې ضد یا داسې ورته وایي چې د هغې وله یوه جوړه پیدا کړې وي کنه. اس لکه مثال د تو سے په یاول د پورا وایي الله پاک چې کوم دی کنه سردی پیدا کړی دو، ورسره ګرمي پیدا کړی دو، ریزې پیدا کړی دو، شپایې پیدا کړی دو، دا خپل سره مقابل دي. نو الله پاک چې کوم دی کنه دارنګې په انسانونو کې مختلف صفات چې کوم دی کنه مختلف حالتونه ویس په انسان باندې یو حالت رودريمي د غربت ولا، او په انسان باندې یو حالت رودريمي د مالداري ولا. دا د معاشره چې کوم دی کنه داسې کېدلی شي چې مثال یو سړی دی کنه مالدار دی، الله پاک مول ورکړی دی، الله پاک چې کوم دی کنه شته ورکړی وي، او داسې هم کېدلی شي چې الله پاک دته چې کوم دی کنه غربت پر وستلی وي، سخت حالات یې پر وستلی وي. بیا دغه سخت حالات چې په انسان باندې روشي، کله کله دغه ځینې په معاشره کې داسې خلک وي چې داسې افراد چې هغه کمزوري وي، معاشي لحاظ سره بدحاله وي، بیا هغه چې کوم دی کنه څه شي کې نظر انداز کی، هغه په خبره کې نشمري، هغه ته اهمیت نه ورکوي، اته توجه نه ورکوي، هغه دغه ته داسې کمزوري هغه ولشکریږي کنه، پای ولشکریږي په هر لحاظ سره چې کوم دی کنه دغه یعنی پرشته درونه شوي کنه چې یو سړی وي کمزوری وي، اده د خبره او چې کوم دی کنه اهمیت نه خبره ته اهمیت نه ورکوي، دا داسې قسم د حالات بیا هغه نه ما سوا شکار شي د خلک د لوسه. یو دغه غربت چې کوم دی کنه که غربت ته کمالداري د په انسان باندې چې رودري می دغه خدای عطا دو د الله پاک ویر کړه دو. نو ویس چې یو سړی دی کنه الله پاک چې کوم دی کنه د تمول ور کړی دی، ادا په دغه مول باندې غرور نه کوي، او الله پاک په یو انسان باندې چې غربت ور وصلې دی، مسکین توبه پر وصلې دو، فقيري پر وصلې دو، دای د په هغه خپل فقر شي، په هغه خپل مسکین توبه څه شي کوي، صبر ده کوي، څه شي ده کوي، صبر ده کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم. ډېر عجیبه حدیث دی چې په توسه کې چې کوم کمزوري کسان دي، لیا په توسه کې چې کوم لاچار کسان دي، توسه ته رزي چې کوم دی کنه د اغه د وجنه ملایږي. یعنی کله کله په یو خاندان کې په یو قبیله کې داسې کمزوري چې کوم دی کنه کاسوي، یا مقصد دا دی کنه چې په شزینه کې کمزوري وي، داسې وی چې هغه د رښتې قابل نه وي کنه، لیا داسې کاسوي کنه چې هغه مثال د ګټل نه وي، په ورنه کې داسې ورور چته الله پاک ورکی، تر الله پاک ورکی، ورره الله پاک داسې ورکی چې هغه د ګټل قابل نه وي، هغه په بشترا باندې وي، هغه په کرسي باندې وي، هغه په ویل چیر باندې وي، هغه یا مثال کې تور پر داسې بیموري شکار وي، لوسی شال وي، ګډ وي، ګونګ وي، یا چې مثال قسم قسم حالات په انسان باندې رودري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چي هل تنصرون وترزقون، چې الله پاک د توسه کې مدد او نصرت کوي، او الله پاک چې کوم دی کنه توسه کې رزي در کوي، اده چا د وجنه در کوي، دغه کمزوري دی وجنه، چا د وجنه دغه کمزوري دی وجنه الله پاک چې کوم دی ته توسه رزي در کوي. بیا کله کله د دغه خلک نه څوک تنگ شي، او بیا یې کنه بیا مثال کے طور پر څه کوي کنه د زونه سټ تا کوي، زونه غوشیوي، اخو دا یې کنه چې مثال د مو په دغه ورور باندې داسې مجبور حالات رغلل، یا مثال کے طور پر یو مشهور ورور دی کنه ورته غټلې کول چې کله د نور ورونه چې کوم د پکشستر شول، بیا دغه څه شی وکړو، هغه ستر ورور چې مثال ټول ژوند یې کمایي د غبرنه تکړی وي، ا د زونه سټ تا کو کنه چې ویزه غټلې واتلې دی غټه واټه نه دی. نو دا ټکی هم ورته استعمالوي، دا قطعا نه دو بچار، ځکه چې مثال الله پاک تو سره رزي در کوي، دغه کمزوري دی وجنه در کوي، الله پاک که اسخو ارشه ته رزي رسوي، ارشه دی پر خپل رزي په مقدر شي لیکلوي، خود ته چې کوم دی کنه د زونه سټ تکي الله پاک به ته نور په ازمایش په مصیبت شي امتحانات شو چولې. نو یو خدا خبره دو کنه چې د چا په خور شي، په خاندان شي، په قبیله شي مجبور کاسوي، لاچار کاسوي، د ګټل قابل نوي، یو کسا مثال کے طور پر د ګټل د صحت په لحاظ سره قابل نوي، کله کله ځنه نفسیاتی مریضون وي، یعنی مقصد دا دی کنه چې دای د سفر قابل نوي،
نو داسې هغه به مور دی کنه بیا سړی د خیر دی کنه که مثال کے طور پر لاس کسان یې خوري کاغ په ځای باندې 12 وخوري که 12 یې خوري په ځای باندې 15 کسان وخوري نو څه شي دی کنه ویل چې کوم دی کنه دغه الله پاک یو رزق ته درکوي په دغه شتانګي ویل ورواله نو دا تنګي نه دی وصل پچار بل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث دی صحیح مسلم شي امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی دی ډیر عجیب حدیث دی رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لا ابره وی چې ډیر داسې چې کوم دی کنه څه شي داسې کسان وی چې پراګنده وشتي وي یعنی مقصد دا د سارینه بابر وی وشتي بابر وی یعنی مقصد دا دی کنه چې چا داسې غربت وی عام طور باندې چې کوم دی کنه د وشته د لباس داسې بدحاله غوندې وی کنه نو ډیر داسې کسان وی کنه چې هغه ظاهری حلیا اعتبار سره هم پاته لګي چې دا مجبور کسان دي مدفوع بالابواب هغه چې کوم دی کنه په دروازې باندې د ته دکی ملاويږي یعنی مقصد دا دی کنه معزز مجالس کې دغه ته زوی نه ملاويږي په مثال کے طور پر شام خاروق شوک چې کوم دی کنه دغه د باخره نوي دغه چې کوم دی کنه هغه عزت قدر نوي ځکه چې دغه مجبور دی غربت دی خو الله پاک دغه په برعکس چې ای حضور صلی الله علیه وسلم لو اقسم على الله لا ابره بشک چې دا په الله پاک باندې قسم وخوري نو الله دې څنګه دا دمره معزز دی دمره قدرمن دی چې په الله په ذات باندې په یو خبره کې قسم وخوري چې دا سو کیږي الله پاک خامخا دې هغه خبره څه شي کوي پیرا کوي نو کسا دا خاص کر چې کوم داسې مجبور کسان دي کوم په معاشره کې نظر انداز کسان دي چې هغه ته اهمیت نه ملويږي هغه ته توجه نه ملويږي د غربت د وجنه لیا مثال کے طور پر مالی کمیدو لیا مثال د سړی کمیدو هغه د وجنه د ته چې کوم د کناغه نه ملويږي توجه اهمیت نه ورکوي نو الله پاک به د ته بعض اوقات داسې مقام ته ورسوي داسې مقام ته لکه د په زړه خو پریشانی تیریږي تکلیف خو تیریږي نو هغه پریشانی هغه تکلیف باندې الله پاک د ته اجر ورکوي داسې مقام ته ورسوي کله خدای په یو کړه باندې د قسم مخري خدای په خامخه د قسم لاج سودي هغه قسم د پیرا کوي لکه مثال کے طور پر داسې قسم وکي چې پلونکی تو چې کوم د قانون نن مار ګرودېمي یعنی پلونکی داسې کیږي داسې حالات ورودريمي الله پاک چې کوم د قانون د هغه د قسم څه شي سوتي خیال سوتي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی دا چې کوم د قانون د غریب د پورا په دغه کې ډیر چې کوم د قانون څه شي دی خوش خبری ده بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی بخاری شریف روایت دی الا اخبرکم باهل الجنه چې عزت استاد اهل جنت چې کوم دا کنه خبر دیر نه کړ چې اهل جنت څوک دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یې الا اخبرکم باهل الجنه د اهل جنت عزت استاد خبر دیر نه کړ چې اهل جنت څوک دي نو چې ور به کل ضعیف متضاعف هر هغه سړی چې کمزوري وي ضعیف وي او کمزوري وي کنه لو اقسم على الله لا ابره کچره بدای په الله پاک باندې قسم مخورین او الله پاک په قسم پیرا کوي یعنی مقصد دا دی کنه چې په معاشره کې مالی لحاظ سره لیا مثال کے طور پر جانی لحاظ سره لیا چې کوم دا کنه د مال او د اولاد په اعتبار سره کمزوري وي یعنی دا سه پس طبقی سره تعلق لري ډیر کمزوري وي یا یها چې دا چې کوم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یې چې اهل جنت دي دا د جنت ولا خلق دي ویسکه په دنیا کې چې کوم دا کنه دا نه دي معزز په دنیا کې خو معزز هغه وی چې مثال د سره چې کوم دا کنه سہولیات وی شي بنگلی مکانات وی شي گاډي سہولتي نه وی چې کوم دا کنه مثال مول او دولت الله پاک ورکړی وي همیشه پس خو هغه چې کوم دا کنه معزز سړی دی قدرمان سړی دی عزتمن سړی دی خلک خبره ته توجه کوي خبره یې زوی هنسي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ارشاد مطابق هغه فقیر سړی هغه محتاج سړی هغه مجبور سړی چې د په کورش مریض وي د دوی ته پریشان وي د په کورش لوجه وي د هغه لوجه ته پریشان وي د خپل مکان وي په کریا باندې کور وي د چې کیم د کنه د میاشتې کریا ته پریشان وي د باندې چې کیم د کنه د میاشتې مثال کے طور پر د یو دکاندار د کنه هغه ته د میاشت باندې پټه باندې چې کیم د کنه سامان یې زنه وړي دی دغه اسباب نه ور سره یا دکاندار ته ور درېمي دکاندار مطالبه کوي کنه چې ته مت په قرضا باندې شایرو کدا یې نه ور کوي ورته یا ها چې راتونه درڅشتانه چې صاحب مت قرضار لانډه کې داسې کسان وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې چې داسې مجبور کسان داسې محتاج کسان دا څوکتي کنه دغه په برعکس یې ها چې دا د اهل جنت ولدي د جنت ول خلق دي او بیا مخ شي چې الا اخبرکم باهل النار ایزت واست خبر درنه که چې د جهنم ولا څوک دی الله د موسوتی
کل عتل جواز مستكبر وی چې هر هغه سړی جهنمی دی چې د هغې ښې ساخت وي. ښې خصلت څه وي که نه؟ ځینې کسان یې ښې خصلت ډېر زیاتی ساخت وي، خبره یې چې کومه د ژبې په سار باندې وي، او بل چې کوم دی که نه د هر چا نه نفرت کوي دی، د نه هر څوک نفرت کوي که نه، بس همیشه یې چې کوم دی که نه په خوله باندې ښه خبره، چا سره نیت چې کوم دی که نه دی ښه نه شوروي، چا ته چې کوم دی که نه الله پاک یو راحت پرې ولي، یو خیر پرې ولي، یو چې کوم دی مهرباني کوي، یله ده ته هغې د وجې نه څه شی میلاویږي؟ تکلیف میلاویږي. نو داسې کسان، او بل چې کوم دی که نه جوازین بدزبانه سړی، کسې دا بدزباني چې کومه ده ډېره زیاته خطرناکه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د اهل جهنم نه ویلي دي چې کوم سړی بدزبانه وي. ځینې کسان دی که نه فخر ها کوي په خپله ژبه باندې، په هره خبره باندې دی زیاړه کوي، په هره خبره باندې دی نشایسته خبره کوي، په هر مجلس شو دی کچا خبره کوي، دی یو الکه خبره کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه کسانو ته څه ویلي دي چې دا د څه شي نه دي؟ اهل جهنم نه دي. جهنم د طبقې ولا دي، د جهنم ولا خلق دي چې څه شی وي؟ سخت خو سړی وي که نه، د مزاج نه سخت وي. مزاج نه سخت دا معنا که نه چې مثال کے طور پر ښې خصلات د ده سخت وي، یعنی مقصد دا دی که نه نفرت وي په دغه شی، یا ده چې کوم دی که نه د هر چا سره د نیت کمي وي. الله ته معافي وکړي. ځینې خلق داسې مصیبت دی که نه چې مخکې بل آخري ټکوډه ده د حدیث سره مستکبرین، چې تکبر وي، تکبر وي، سرکشي وي پکښې. ځینې مصیبت دا دی که نه چې دوه کسان سره کښېني، الله پاک څه نه څه مهرباني پرې کړې وي، بس دغه دی چې کوم دی که نه د بل چا کمای بیانوي، د بل چا چې کوم دی که نه منفي انداز باندې تبصره کوي، کوشش وي چې داسې د نفرت والا ماحول جوړ کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خلکو ته د څه شي نه ویلي دي؟ د اهل جهنم نه ویلي دي. نو به هر حال مقصد د خبره دا شه چې میشه تاسو چې کوم دی که نه څه شی کې خپل مزاجي نه طبیعتي نو نرم کړي، میشه چې کوم دی که نه په ځینې شه همدردي پیدا کړي، ایثار پیدا کړي، د زړه ولا قسوت، د زړه ولا تنګي، د بل انسان نه نفرت، د رشتہ دار نه نفرت، د خپل ورور نه نفرت، دغه ماحول چې کوم میشه تاسو جوړ کړی دی دا اوس څه شي لری کی، اوس څه شي لری کی. بل ورسره چې کوم دی که نه په خپل ژبه باندې کنټرول، دا کچا خبره، نشایسته خبره، بل ته چې کوم دی که نه دلازري کول. ځینې کسان دي که نه لکه مثال کے طور پر چاته چې خبره کوي، اده خبره اده ژبه به کنټرول وي که نه، لکه مقصد دا دی که نه چې لوړ یې بریک نه وي، سټاپ د هغې نه وي، چې څه یې په خوله وویلل، داسې کچا خبره چې کومه ده د خولې نه وباسي، دا ډېره خطرناکه ده. میشه خدای چې خولې نه مې خبره وایستله بس څه وشی دي که نه وشوله، نه د آخرت په اعتبار سره دا ډېره زیاته خطرناکه خبره ده. هېڅ پته نه لګېږي چې میشه دنیا نه کله درېمي. نو بیا دا چې کوم سم د خولې نه ایستلي دي دا خو هر شی فرشتي څه شی کړي دي؟ ریکارډ کړي دي که نه، هر شی لیکلی دي. نو به هر حال او بل چې کوم دی که نه د تکبر ولا مجالس، تکبر ولا خبره، تکبر په انداز باندې چې کوم دی که نه ځینې کسان طنز کوي که نه، په غریب سړي باندې مجبور سړي باندې په هغه باندې چې کوم دی که نه داسې غا کوي، داسې خبره وکړي په هغې پورې دغه دی ټوکې ټکارې کوي که نه، د غرور د وجې نه په خپل مال باندې غرور وي، په خپل ملګري باندې غرور وي، په خپل رشته دارونو باندې غرور وي. دا ټول خبرې چې کومې دي که نه دا صفات د جهنمیونه دي. الله جل جلاله دا د همیشه د توسې د ټولې حفاظت وکړي. الله دا په دغه خبره باندې د اعمال کولو توفیق ورنصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.